لیکن دا کم خلک چې ورته کافر وایي او د هغې په شهادت باندې د خوشحالي اظهار کوي یا مسخره او ټوخي کوي، دا درندگان دي، دا جاهلان دي، احمقان دي. دیو د علماء دیوبند په دغه لبند باندې تور داغ دی. غم باندې د خوشحالي اختیار کړی شي یا د چا په قتل یا په شهادت باندې د مسخرې او ټوخه وکړی شي، یقینا دا د بېدینه خلکو کار دی. اوس دا کم خلک چې هم وایي چې مفتي منیر شاکر صاحب دا کافر دی، نعوذ بالله، دا بالکل سوچه جاهلان دي، احمقان دي. دیو په کتابونو باندې قسم په خودی که په ټکم پوهیږي. الرحمن الرحیم. انتهایی واجب الاحترام حضرات، نن د مفتی منیر شاکر صاحب شهادت دغه غم خبر میلاو شو. یقینا ډیر زیات ور باندې خفه شو. د هغې کور والو سره تعزیت کوو، د هغې اهل و عیال سره تعزیت کوو، لیکن ډیر زیات افسوس سره دا خبره هم کول غواړم چې زمونږ کم مذهبي طبقه ده دا د علم نه دومره ډیر زیات لرې تللی ده چې دیو د خپل اختلافي دغه کم ماحول چې د هغې کې د یو بل څخه دومره ډیر نفرت کوي چې د یو چا په مرګ باندې د خوشحالي معنا وهي. زه خو وایم چې یو انسان که هر څومره د عقیدې په بنیاد کې بدتر وي، خو چې هغه کافر نه وي، مسلمان وي، د هغې په مرګ باندې خوشحالي کول دا د انسانانو کار نه دی، بلکې د انسانانو په لباس کې د درندگان او د زناورو کار دی. تاسو وګورئ زمونږ شرح العقاید د علامه تفتزاني رحم الله کتاب، بیا په دې باندې شرحه د علامه عبدالعزیز فرهاروي رحم الله کتاب نبراس، یا دغه شان د علامه عبدالعزیز فرهاروي رحم الله بل کتاب مرام الکلام وګورئ، یا د علامه جلال الدین الخباسی رحمه الله کتاب الهادی فی علم الکلام وګورئ، یا دغه شان د تاسو متعدد نور کتابونه وګورئ چې هغې کې دا خبر واضح ده چې چرته هم مسلمان او په مسلمانانو کې خصوصا اهل سنت والجماعت او حنفیان دی د اهل قبله تکفیر هرگز نه کوي. اوس دا کم خلک چې هم وایي چې مفتي منیر شاکر صاحب دا کافر دی، نعوذ بالله، دا بالکل سوچه جاهلان دي، احمقان دي. دیو په کتابونو باندې قسم په خودی که په ټکم پوهیږي. که دیو نه تاسو پوښتنې وکړئ، اختلاف زما هم ورسره و. تیر کال چې د تراویح مسله راغله ما ورباندې تقریبا 30 منٹ یو کلپ ریکارډ کړی او 15-20 منٹ بل کلپ مې د هغې خلاف ریکارډ کړی. اختلاف زما هم و، لیکن هغه اختلاف ته رنګ د کفر ورکول دا یقینا د انسان د جهالت باندې دلالت کوي. اوس زموږ د مشرانو څومره کتابونه تاسو وګورئ، د علامه فخر الدین الرازي رحمه الله کتابونه وګورئ، هغه هم درته هم دقه وایي چې د اهل قبله چرته به هم تکفیر نشو کولی. نو باید چې دا زموږ د علماء دیوبند دغه منهج نه ده چې د چا په غم باندې د خوشحالي اختیار کړی شي یا د چا په قتل یا په شهادت باندې د مسخرې او ټوخه وکړی شي، یقینا دا د بېدینه خلکو کار دی. او نن سبا هغه خلک چې هغه د علماء دیوبند په ترجماني دغه ټیکۍ اغوستې ده، لکه کراچۍ کې یو د هغه ظالم و جابر، هغه په یو پوسټ کې وایي چې منیر شاکر دا ملحد و. نو مسلمانانو ته پکار دی چې په دې خبرو باندې نوټس واخلي. دغه مسلمانانو ته پکار دی چې غور و فکر وکړي چې ملحد هغې ته ویل کېږي چې هغې د الله رب العالمین د ذات نه منکر وي. ولې هغې د الله د ذات نه منکر و؟ هرگز منکر نه. بار بار وایم زما ورسره اختلافات و، لیکن کافر یو مسلمان ګڼل دا ډېر زیات ظلم دی ورسره. دویم خبره زه تاسو ته وکړم، زموږ کم خاص مشران چې دي لکه د جمعیت علماء اسلام کم صوبه خیبر پختونخوا کم مشران چې دی مولانا عطاالحق درویش صاحب یا دغه شان دی مولانا عطاالرحمن صاحب، هغې تعزیت پوسټ کړی دی، هغې د شهادت او هغې د درجات بلندولو لپاره هغې دپاره دعاګانې وختې دي. اوس آیا یو مشرک او یو کافر دپاره دعا کول دا شرعاً جایز دی؟ هرګز جایز نه ده. دې نه دا معلومیږي چې د کم سیاسي پارټي چې علماء دیوبند سره تعلق لري، هغه علماء دیوبند د پارټي د جمعیت علماء اسلام د ترجمانانو دغه موقف دی چې دا مسلمانو همدا زمونږ هم موقف دی. لیکن دا کم خلک چې ورته کافر وایي او د هغې په شهادت باندې د خوشحالي اظهار کوي یا مسخره او ټوخي کوي، دا درندگان دي، دا جاهلان دي، احمقان دي. دیو د علماء دیوبند په دغه لبند باندې تور داغ دی. ته اوس خپل شخص پرستی په بنیاد باندې د شریعت حکمونه پامال کوي، ته اوس د شخص پرستی په بنیاد باندې د یو چا د شهادت پسې مسخره او ټوخه کوي. یقینا دغه خلک دا د علماء دیوبند په دغه جامه باندې تور داغ دی. نو بیا یو ځل مونږ وایو چې هغه مسلمانو زموږ په نظر کې اگر که ډېر زیات اختلافات وو
وسم هغې د نظریاتو سره مونږ اختلاف کوو. انسان چې کله مړ شي هغه انسان دغه ژوند ختم شي، لیکن نظریات او د نظریاتو پالنه کوونکي خلک په دغه دنیا کې باقي وي. مونږ د مفتی صاحب محترم رحمه الله د هغې د نظریاتو سره مخکې هم مونږ اختلاف کړوله، وسم اختلاف کوو، سبا هم اختلاف کوو، لیکن مفتی صاحب محترم زمونږ په نظر کې یو مسلمانو یو موحد انسانو د هغې دپاره د کفر فتوه لګول ورباندې دا بالکل ظلم و ناانصافي وه چې کله ژوندي وو هغه وخت کې هم مونږ ویلو چې دوی باندې د کفر فتوه لګول دا ټیک نه ده. نو باید چې مسلمانان دي دغه خپل د بل مسلمان په دغه درد باندې ودردېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دقه درس ورکړی و چې مسلمانان که جسد واحد، مسلمانان په شان د یو جسم دی، اذا اشتکا عینه اشتکا کله، چې کله د انسان په دغه سترګو کې درد وي دا ټول بدن ورسره ودردېږي. هم دقه مثال د مسلمانانو دی چې یو مسلمان باندې غم او پریشانی راشي دا داسې دی لکه چې په ټولو مسلمانانو باندې غم او پریشانی راشي. یقینا څنګه چې موږ د خپل مکاتب فکر په علماء کرامو شهادت باندې خفګان کوو، هغې باندې موږ خفه یو، هم دقه شان د مفتی صاحب محترم د منیر شاکر صاحب د شهادت په دغه عظیم سانحه المناک واقعه باندې موږ یقینا غمجن او زړونه مو ورباندې خفه دي. یقینا چې د حقګو عالمو اگر که زمونږ ورسره اختلاف د حقګو په معنا دی سره چې د پښتنو د حقوقو دپاره به یې اوازونه بلند کوله، نو باید چې ټول مسلمانان په دغه غم کې ورسره شریک شي او دا کم خلک چې ورپسې ټوخ او مسخرې کوي دغه خلکو هم د تاسو نشاندهي وکړي چې دا انسانان نه دي بلکې د انسانانو په دغه صورت کې دي درندگان او زناور دي. الله رب العالمین د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي. الله رب العالمین د مفتی صاحب ټول څومره عقایدو کې خطا شوي و الله رب العالمین دې هغه هم ورته معافي او بخښنه وکړي. مونږ دعا ګویو چې الله رب العالمین د ټولو مسلمانانو حافظ او ناصر شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.